څوک چې شراب څکي شراب د شراب خوره په وخت د مؤمن نه پاتې کیږي ایمان ته نه وځي اوس کداغه وخت کې مرګ راغی دا بل څنګه مرګي خدای دې مو ساتي نن په معاشره کې شراب خوري ډیر عام ده ما دې شراب خوره پر دا خبره کوله نبی علیہ السلام مبارک دویم روایت بیان ہے مبارک فرمائی توجہ مشتا لعن الله الخمر دا اللہ محبوب فرمائی دا اللہ لعنت پا شرابو دے دا خدای لعنت پا شرابو دے اس لعنت ستوئی لعنت تے توئی چی یو کس یا یو شخص یا یو چیز اللہ تعالیٰ دا خپل رحمت نہ کٹ کی اللہ تنا خپل مہربانی خپل رحم و رحمت تنا والی نو چې دا خدای رحمت تنا کٹ شو او دا خدای دا رحمت نہ جدا شو نو دے دا اللہ تعالیٰ دا قہر سره مخ شو دے دا اللہ تعالیٰ دا سخط سره مخ شو دا اللہ دا غضب سره مخ شو دا اللہ دا مقت سره مخ شو ان بطش ربک لشدید بیا دا اللہ نیول ډیر سخت دی بیا دا اللہ عذاب ډیر سخت دی لعنت پچا دے اور شیطان تمون لعین وایو پا دا لعنت تے دا لعنتی دے مبارک فرمائی دا خدای لعنت پا شرابو دے دا شرابو پا سکون کی بانے دے دا شرابو اچھون کی بانے دا خدای لعنت تے دا شرابو خرسون کی بانے دا خدای لعنت تے شراب تیارون کی بانے دا خدای لعنت تے چیو سڑے شراب وایو چالے اڑی ہے پا غم دا خدای لعنت تے دا اللہ محبوب مبارک فرمائی دا ټول ملعونین دی پدې د خدای لعنت ته د شراب واغستون کې دی که خرڅون کې دی کوم انسان چې د شراب ګټه خوري او د شراب خوره ګټه ته ناست وي د الله محبوب فرمایي په دم د خدای لعنت ته دا ملعون دی دا ټول الله د خپل رحمت نه لري کړي کوم انسان چې شراب تیاری فیکټری جوړه کړي پاغه د خدای لعنت ته کوم چې په دې فیکټری کې کار کوي پاغم د خدای لعنت ته کوم چې دا په گاڑی کې بازار ته وړي خرڅول دکانونو لپاغیم د خدای لعنت ته کوم چې په دکان کې خرڅي پاغم د خدای لعنت ته دا کوم چې والی او بیا راشي په یارانو اسکی په دم د خدای لعنت ته دا چا د پاره چروړې شي پاغیم د خدای لعنت ته دا څوک چې د دې پیسې اخلي او خوري الله محبوب فرمای په دین د خدای لعنت ته ورونو د لعنت سوړو کې خبر نه ده دا یاد ساتئ په تمام مخلوق د خدای کې اول لعنتی شیطان دی څومره بدترین دشمن د خدای دی څومره بدترین سزا د لپاره مقرر ده څومره بدترین مقام په دې پیدینو خلکو په ګناګارو کې لري لعنتی دی کنه چې پچا د خدای لعنت وی هغه الله د خپل رحمت نه جدا کی چې د خدای رحمت نه لري شوی چرته لاړی د خدای عذاب سره مخ شوی الله دې مونږ تاسو د خپل قهر نه د عذاب نه او د آخرت د عذابونو تکلیفونو نه په امان کې وساتلې الله دې مونږ تاسو د نومي ګنا نه په امان کې وساتلې مبارک فرمائی ان اللہ حرم الخمر وثمنها اللہ شراب حرام کړي او د شرابو پیسې حرامي دي بعض خلک د حرامو ګټې تناست لکه نن سبا د نوجوانان یو نوې نشه راوتې آیس دا سکر پیدا کوي په خلکو باندې نشت واري کوي دا حرام دي د دې پیسې حرام ده ګټه حرام ده چرس حرام دی ته دې ګټم حرام ده کوم یو شیز چې منع دی په شریعت کې حرام دی دا غي ګټم حرام ده دا غي تجارت هم حرام دی مبارک فرمای نبی علیہ السلام مبارک کوئی الله شراب حرام کړي دا غي پیسم حرام ده وحرم المیتۃ وثمنها مردار الله حرام کړي دا د مردارو پیسم حرام ده کله کله دا فارمی چرګانو والا ډاکسن ډکړي سوزکی بعضی علاقو ته وړي پاږي کې ډیر مړ شي بیا دی دکاندار بدبخت سره خبره کړي د چکن والا دا یو ټلو والا سره دا مړ چرګان ولا بیا په 500 روپے یا 500 روپے ته هغه یو چرګلی دی ولا وړي نو دی وی زه په خلکو حرام نه خورم ته چې دا کم اورل کې دا حرام مال ورکې دا مردار یا باز ټلو والا مړ ګډ والی یا مړ غوا والی میخه والی مردار دا حرام ده دا غي دا پیسم حرام ده دا تجارت هم حرام دی دا غرنګ چې کم